کړی دی او تفصیل یې په هغې کړی دی. یو دی د هغې نه کشف چې هېڅ حقیقت نه لري خو بس د صوفیاو د پیرانو بزرګانو نیم دین دی تباه کړی دی. تصوف چې دین اسلام څومره یهودیت عیسایت ته بوتلی دی دومره بلې بېدینۍ کار نه دی کړی. د مذهب په نوم تصوف پیران دې خلکو چې کوم نقصان د دین کړی دی هغه د شمار نه بار دی. ایرانی سازش په ډیرو طریقو خور شوی دی خو د ایرانی شیعه سازش غټ جال او غټه لار چې ده نو هغه دا پیران دي صوفیای کرام چې ورته وي. یو اصطلاح هم دقسې دي کې مشهوره ده د کشف. کشف مکاشفې ته وي. مثال چې په هغې کې جنت دوزخ ملائک او د عالم غیر متناهي خبرو وضاحت سړي ته کیږي دې ته وایي کشف. کشاف فی اصطلاحات الفنون دویم جلد صفحه 1254 کې دا خبره تفصیلی کړې ده او هغه دا وایي چې کشف او الهام دواړه یو څیز دی یعنی مترادف دي. کشف او الهام یو څیز دی بالکل. نو کشف معنی دا ده چې سړي ته یو څیز ښکاره شي د جنت د احوالو نه خبر شي جهنم د احوالو نه خبر شي د ملائکو د احوالو نه خبر شي. صحیح بخاری کې حدیث راځي 3429 نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہو قد کان فیما مضا قبلکم من الامم محدثون. وی مخکنو امتونو کې داسې نیکان خلک و چې هغې ته به کشف او الهام کېدو خدا مخکنو امتونو کې دی کې نه. ځکه بیا رسول الله علیه السلام فرمایي وانه ان کان فی امتی هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. وی که په دې امت کې چاته کشف کېدی چاته الهام کېدی وی هغه سړی به عمر رضی الله تعالی عنہ. خدا دلیل دی په دې خبره چې د رسول الله علیه السلام په امت کې هیڅ چاته کشف او الهام نه کیږي په بندگانو کې. دا خوشي ګاډري دي د صوفیاو بې بنیاده خبرې دي چې بزرګ صاحب او پیر صاحب مریدانو ته وایي یاره ماته الهام وشو ماته کشف وشو. کشف چاته نه کیږي دا کش کړب ته دی کشف وي. البته خوب کې د یو څیز زیرې یا څه ګمان او څه قیاس دا ځان له خبرې دي خوبونه خو کشف په نوم باندې چې څومره خبرې او روایات خلکو جوړ کړي دي بې بنیاده دي. څوک وایي چې یاره یا ساریة الجبل چې راغلی دی چې عمر تنهو په سینکړو میلونو نه لرې هغه ساریه ته آواز کړو چې د غره ته قریب شه دشمن در باندې حمله کوي. اصول حدیث رو سره چې وګورې نو دا ټول روایات ضعیف او مردود دي. کم چې خلک وایي چې یاره عمر صاحب ویلو چې یا ساریة الجبل. محمد ابن عجلان هلته مدلس راوي دی په هغې کې او عن والا روایت دی دا ضعیف او مردود ګڼلی شي. نو بهرحال کشف بس دا د غیبدانۍ یو نوم دی. تر قیامت پورې په امت مسلمه کې د کشف او د الهام تصور نشته. نام نهاد بزرگان چې څومره واقعیت د کشف او کرامت او د کشف او د الهام باره کې وي دا ټول واقعیت بې اصل دي او مردود دي. خو دین اسلام زمونږ د مولانو دومره بدعات او دومره ناروا او خبرو ځپلی او وښلی دی چې ډېره ګرانه ده. پیران دی دین تباہ کو دین برباد کو اسے عوام په دې چالونو کې اغستی دي. پیر سره به بیعت کې د جمعې په شپه به د هغه خانقاه ته ځي. دې خانقاهګانو دې پیرانو دین تباہ کو. خو مسلمانان کله خبریږي کله چې په غیر راشي او د دې بېعزتي وشي. مسلمان کله خبریږي چې دومره بېدینه شي چې خپلې بېدینۍ ته دین وایي هم دی بیا خبر نشي. هله به دې خبریږي چې ده ته فرشتې کوته کې ونیسي چې ته خو د شرک او د بېدینۍ په حال باندې راغلی.